واده کې عام طور باندې اوس خلک چې څومره د مال فراوانی او مالداری او دولت راځي نو هغې په دې ودونو کې نور خرافات خو په خپل ځای باندې دي چې کوي خو ګناه ده نافرمانی ډول سورنا وغیره خو ډوډۍ خلک کوي نو ډوډۍ خو ولیمه ده چې په ښه نیت باندې کوي په سنت طریقه باندې کوي نو سنت دي د طاقت په مناسب باندې خو یو داسې وي چې دوه قسمه ډوډۍ کوي بعضې خلک یو د عامو خلکو دپاره یو د خواصو دپاره نو زمونږ په معاشره کې خو خواص چې مالدار خلک یې نو هغې ته ویلی کېږي دولتمندو خلکو ته خواص ویلی کېږي نور دا موږ خوار پړق دا عوام یو نو موږ د پاره عامه ډوډۍ وي او د خواصو دپاره چې کوم دی هغه بیله ډوډۍ نو دا د هسې د مروت او د اصول خلاف د شریعت کې منع نه ده خیر دی که څوک دا ډوډۍ دوه قسمه کوي نو ودې کي هغې کې دی پې مجرم ګناهګار نه خو د مروت او د انسانیت د اصولو خلاف غوندې ده که مالدار دی هم انسان دی او مسلمان دی او که غریب دی هم انسان دی او مسلمان دی بلکې دا غریب زیات د دې صدقې مستحق دی مالدار خو په کور کې هم هر وخت ښه خوراکونه کوي چرګان او پولاونه او یو څو بل څو فروټونه او هغه تا وله مې تنظام کړی دی دې غریب له تنظام وکړه د دې په ځای ښه دا ده چې دا ډوډۍ دغه ډوډۍ چې هغې له کې دا نقد غریبانانو له ورکړه چې خپل ضرورت پې پوره کړي و دعوت ولیمه خو چې په لږ اندازه باندې یو سړی وکړي د خپل چم ګاونډ دپاره د خپل کلي د یا د محلې دپاره وکړي هغه ثواب پې حاصلېږي سنت پې ادا کېږي خیر که داسې وکړي څوک او هغې له څوک لاړ شي ډوډۍ نو ودي خوري چې څو پکې حرام تري عامو خلکو دپاره چې ډنګ ټکور پکې شوی نو خواص به نه خوري په شریعت کې چې کوم خواص دي یو چې کوم دی زمونږ د پښتو په اصطلاح کې او د عام د دنیا په اصطلاح کې نو خواص د عام معاشري په اصطلاح کې خو چې کوم دی نو دولتمندو خلکو ته ویلی کېږي خو شریعت کې چې کوم دی علما او دیندارو خلکو ته ویلی کېږي نو علما او دیندارو خلکو دپاره د جومات د امام دپاره هغه ډوډۍ خوړل نه دي پکار کومه ډوډۍ کې چې ډول سرنا شوی هسې دې ورته ورشي مبارکي دې ورته وکړي او بیا دې ترې راځي ډوډۍ دې نه خوري عام خلک که وخوري نو ښه خو نه ده خو مطلب دا دی چې زه د شریعت دومره اجازت کړی چې ودې خوري ضایع کېږي ډوډۍ کړې ده ضایع کېږي نو دا خاص او عامه ډوډۍ کې دغه